الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. سورة النساء 137 نمبر آیت. په دې آیات کې د منافقینو د پاره رټنې ذکر کیږي، د هغې د قباحتونو ذکر کیږي. الله تعالی وایي یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی، ثم کفروا بیا یې کفر کړل، ثم آمنو بیا یې ایمان راوړی دی، ثم کفروا بیا یې کفر کړی دی. د دې مطلب دا دی چې منافقان داسې ژوند تېروي چې کله د ایمان د ظاهرولو موقع او دنیایي فایده پکې نو په اسلام باندې عمل کوي، او چې کله د کفر سره د ملګرتیا او د کفري کارونو کې ظاهري فایده ویني بیا د کفر کارونو باندې عمل کوي. یعنې دوی عمل کې استقامت نه، کله کفر کله ایمان، کله کفر کله ایمان. دا د منافقینو احوال دي. ثم ازدادوا کفرا، بیا نورم زیات کړی د کفر، یعنې په کفر باندې اخر مړه شوي هم دي چې دا د کفر اخرنی سر دی چې بیا د هغې نه خو نور کفر دی نشي کولی. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، نه دی الله تعالی چې بخښنه وکړي دوی ته، ولا ليهديهم، نه به وښي دوی ته سبیلا، لاره د جنت ته دوی تللی نشي، الله تعالی دوی بخښي نه. ځکه چې د دوی خاتمه په کفر باندې شوې ده، او کله چې په کفر خاتمه وشي نو هغه کس الله تعالی بیخي بخښي نه. دا د اکثرو علماو رایه ده چې د دې نه مراد منافقان دي، چې منافقان حالات ته ګوري، هغه څنګه کې عمل کوي، چې کله د مسلمانانو غلبه د هغوی سره ولاړي او په ډېرو اسلامي کارونو باندې عمل کوي، او چې کله د کفر زور راشي بیا د کفر سره ولاړي زر بدلیږي را بدلیږي. خو د تفسیر روح المعانی رایې دا ده چې د دې نه مراد یهودیان دي، او یهودیان د داسې مراد دي چې یهودیان په اول سر کې په تورات باندې ایمان راوړ، بیا د هغې نه وروسته دوی منکر شو او تورات باندې ایمان پرېښودو، کافران شو. د هغې نه وروسته جبرائیل علیه السلام د کوه طور غار اوچت کړ دوی په سر باندې، ابه زور یې په ایمان راوړ. بیا د هغې نه وروسته د عیسی علیه السلام په زمانه کې دوی بیا کافران شو. بیا وروسته د نبي علیه السلام د راتلو نه وروسته بیا کفر وکړو، کفر یې پسې نور هم سیوا کړو. دا د امام علوسي رحمه الله رایې ده. نور د دې نه علاوه د نورو مفسرینو رایې ده د دې نه مراد منافقین دي. اکثر علماو رایې ده چې د دې نه مراد منافقین دي. نو چې کله په کفر باندې خاتمه وشوه نو هغې نه بعد الله تعالی دوی بخښي نه. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، زیر ورکې منافقانو ته چې یقینا د دوی دپاره به عذابي دردناک. دا وروستنی آیات دلیل د دې خبرې ده چې د مخکیني کسانو نه مراد منافقان دي، یهودیان ته نه دي مراد. نو الله تعالی وایي زیر ورکې منافقانو ته بان لهم، چې یقینا د دوی دپاره به عذابا الیما، عذابي دردناک. عذابونو کې دوه قسمونه ذکر کېږي قرآن کې، یو عذاب عظیم دی د کافرانو دپاره، او یو عذاب علیم دی دردناک عذاب د منافقانو دپاره ذکر کېږي. دې کې فرق دا ده چې عذاب عظیم د هغه عذاب ده چې په جهنم په لمبو کې به وي، خو دا به په غوښې د پاسه غوښه به سوځېږي او دننه ګوګل ته به دا اور نه داخلېږي. عالم دې ته ویل کېږي، عالم دردناک ته ویل کېږي، د دې اډوکو په دې منځ کې به اور بلېږي. نو هغه سزا چې کوم په غوښه باندې هغه کمه ده د هغې نه چې کوم په اډوکو کې دننه وي. لکه ته یو انسان په ډانګي باندې ووهي پوست دی غوښه ترې ووښي، دته تکلیف یې خو لږ کم وي په نسبت د هغې چې دا وچې پنډۍ ترې ووښي، دا پختۍ ترې ووښي، ډېر خرابېږي د هغې سره. نو د منافقینو جرم زیات دی، اسلام ته یې نقصان سیوا دی. په دې وجه باندې عذاب یې هم علیم دردناک دی، په اډوکو منځ کې به یې اور بلېږي. کافران د اسلام دشمنان دي، خو هغوی اسلام ته یې ضرر کم دی په نسبت د منافقانو باندې. نو هغوی ته به سزا میلاوېږي د جهنم په لمبو کې به یې خو په نسبت د منافقانو به لږ منتقام وي. او دلته کې الله تعالی زیری ویلی، زیری وله ورکوي. زیری د ښه خبر اطلاع چې کوم د هغې ته زیری ویلی کېږي، حالانکې دوی ته سنګینه سزا ورولی شوې ده، دا زیری نه دی. نو کوم ځای کې چې د زیری باس راغی او دا مقرر زیری نه وه، نو د دې نه مراد استهزا او تذلیل د دې نه مراد دي، یعنې زیات ذلیله کول د خلکو. د دې مطلب دا ده چې انسان جرم کړی سزا مستحق، او ته پسې ورشې ورته وایې چې بس تاله زه یو 2 څپېړې انعام در کوم. نو انعام خو څپېړه نه شي کېدلی، خو دا ته هغه کس ذلیله کوي چې دا کار ډېر بېکاره کړی دی. دې ته استهزاء یتحکمن ویلی کېږي چې په ضد د خبر باندې بشارت ذکر شي. نو دا خلک د زیرې قابل نه دی، دا خطرناک عذاب دی، دا زیری نه دی، دا صرف اطلاع ده
خدا زیر یو ته په دې معنا سره وویل شو چې د منافقان په دې خبرو کې د نزیات ذلیل کړي شي تذلیل ثابت شي د منافقینو علامات ذکر کیږي چې د منافقان څنګه خلک دي چونکه منافقین هغه خلک دي چې د زړه کې پټ ایمان نه او ښکار د ایمان اظهار کوي پټ تعلق او محبت د بل چا سره ای ښکارا باندې معاملات د مسلمانانو سره ای نو دې په جنګلو لګه کرانای دې ځکه چې الله تعالی دا غي علامات نخ ذکر کوي الذين دا هغه کسان دي يتخذون الكافرين چې نسی کافران لره اولیاء بدوستای سره د کافرانو سره ملګرتیا او دوستانه ثابت و نو دا به د منافقانو نخي کافرانو سره دوستی او ملګرتیا کې ډېر علامات دي ظاهري شکل د کافرانو په شان ته کې جوړول خبرې د هغوی په شان ته کې کول نشریات د کافرانو په شان ته کول ان کو پر صفائی بیانول او دغه شان ته کې د هغوی سره تعاون کول په وخت د جنگ کې دا د کفر سره دوستی د کفر علامات نو الله تعالی منافقین هغه خلک د دوستانه بګي د کافرانو سره بغیر د مؤمنانو نه د مؤمنانو سره دوستانه کول لازم دي پکار دي دی به مؤمنان پر دې د کافرانو سره دوستانه پالي الله تعالی وای ايبتغون عندهم العزه اي دوی لټای د منافقان لټای عندهم العزه د کافرانو سره عزت معنی د قوت حاصلول او غلبه حاصلول نو قوت او غلبه په دې خبره سره حاصلې چې کافرانو سره ملګرتیا وکي په دې کې حاصلې الله تعالی وای فإن العزة لله جميعا یقینا عزت ټول د الله سره دی قوت او غلبه د الله تعالی سره ده الله تعالی سره لټول پکار د کافرانو سره لټول نه پکار وقد نزل عليكم بالكتاب یقینا نازل کړی دی تاسو ته په کتاب کې چې د قران دی ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم وای نازل کړی تاسو ته په کتاب کې شي دا خبره چې کله تاسو ووري آیاتون د الله تعالی یکفر بها چې باغی باندې کفر کېدو دسي محفل تاسو ورلګ د الله تعالی د آیاتونو انکار کاو کفر وکاو ويستهزئ بها ابدي آیاتونو پورې ټوکی کول اسماني احکام پورې ملنډي کول اجداد منلو نه دي تاسو دغه سي استهزاء پورې کوله فلا تقعدون تاسو باندې کېنه ما هم د خلکو سره کوم ځکه چې دین پورې ملنډي کې دغه سره بکې نه حتى يخوض في حديث غيره تر هغه پورج دین نه وځي په بل خبره کې چې بل خبره کې نه وتل نو بیا هغه نورسته گنجائش تا خو بل خبره کې داخل شوی نه او په کفر پورې ملنډي را او استهزاء روانه ده په اسلام پورې نو په دغه ټیم کې د اسلامي احکام په کاوی روان دي نو که تاسو په کې ناستئ نو انکم یقینا تاسو به اذن په دغه واقع مثلهم د دوی په شان دي شي چې څنګه هغه کافرانو د تاسو هم کافرانو تصور شي د دې حاصل دا شو تفسیر قرطبی وایي چې بده کې ډېر مسائل معلومیږي کوم ځکه نو چې د اسلام سپکاوی روانو د اسلام د شعائر سپکاوی کېدو پاس ګیره پورې ملنډي کېدل بل شي کېدو دغه شان هغه خلک چې کم ملحدین دي د اسلام خلاف اغوي الحاد کوي او د اسلام خلاف اغوي مثال په تور باندې د قران تشریح تفسیر چې کوي نو خپل رائے باندې کوي د اسلام په طریقه باندې نه کوي بدعات او رسومات د نه راوباسي دا ټول ناجایز دي او دا الحاد دي د خلکو سره ناست کول ناجایز او حرام دي د دې لند حاصل دا د کوم زګینو نه اسلام ته ضرر او رکاوټ په اسلام پورې ملنډ کړي د مخالفت کېدو هغه خلکو سره ناست کول معنی دي ناجایز دي او څوک سره کې ناست نه فانکم اذا مثلهم تاسو هم دا غوي په شان ته کې شي دا غي شان حکم په تاسو باندې به هم راشي دې ځکه چې الله تعالی وقت نزل علیکم فی الكتاب نازل کړي تاسو ته په کتاب کې مخکې چې کوم دی سورۃ مائده کې غالبا په مکی سورتونو کې تیر شوی دي مکی سورۃ مائده کې هغه وخت چې کله نبی علیہ السلام په مکه معظمه کې مکه کې مشرکانو دا کار کاوه چې په اسلام پورې باندې ملنډي کوي نو البته کې هم د دې نمونه باندې آیاتونه تیر شوی آیات نمبر 28 غالبا تیر شوی دی چې تاسو کافرانو سره کله چې د کافرانو د اسلام پورې ملنډي کوي تاسو به دې سره نه کینئ او ګساسو نه شیطان د خبره ير کړه او کله د یاد شو سمدستي او پاسي بیا کې نه وسره نه در مائده د آیات خلاصه 28 نمبر آیت دې ځکه چې الله تعالی وایي چې نازل کړي تاسو په کتاب کې مخکې یعنی هغه مکی سورتونه مکه کې تاسو نازل شوی دي هغه حکم رعایت کوي چې د دې خلکو سبق یې نه نو چونګې دا سورت خو مدني سورت ده سورت النساء مدني ده نو مدینه کې چې بدا کار چا کاوه نه کسان يهوديان بدا کار کاوه يهوديان بخکارا کاوه په اسلام پورې ملنډي کولې او دویمه منافقین او منافقین په دې کار کاوه چې کله به کمزوري مسلمانان ول د غریبانان هغه مخ ته ورغه اسلام سپکاوي وکاو
چې کله به زورور خلک ور دغه مخې ته به چمچې لګوري او سپکاوي به نه کوي اسلام احترام به کوي دا دوه قسم خلک و چې په بدنه کې به دا کار کوي نو الله تعالی وایي چې مکه کې چې کوم حکم وو هغه حکم مدینه کې هم دی د خلکو سره تاسو بیا کې نه او کو سره کې ناستې نو بیا تاسو د هغه په شان ته کې شي بیا الله تعالی حتی يخوض في حديث غيره تر هغه پور دي نه نوځي بل خبره کې چې دغه موضوع پرې خو د اسلام سپکاوي پرې خو د بل خبره کې نه وته نو وسې حکم یعنی دغه ټیم کې ناشته شي کې ناشته نشي په دې کې د علماو دوه رائے دي یو دا چې کله د کفر د اسلام مخالفت پرې خو د سپکاوي پرې خو او دا موضوع بدل کړه نو تاسو به کې ناشته شي او دویم روایت دا چې نه بیخ د سه محفل ته بیخي په ژوند خدای نه ورزي کوم خلک چې په اسلام پورې ملنډ سپکاوي کړي توبه نه د وکړي ایمان یې صحیح کړي نه دي اخر کو ټول عمر نه کیني دا رائے د امام حسن بصری رحمه الله امام حسن بصری رحمه الله د ډیرو زګینو نه پدې کې استدلال هم کړی دی هغه وایي چې ظالمانو سره ناس تمانه ده او کم کس چې په اسلام پورې ملنډ وکړي نو موضوع د بدلولو په وجه باندې غي انصافي خو نه شغه بیا ظالم دی نو بیا وسو قطعا به سره نه کینی ځینې علماء رائے دا چې پدې کې په داسې محفل پکې ناستلو کې ډېر حالاتونه دي یو حالت دا چې کله د اسلام پورې ملنډ په داسې ځګن کې کېدلې چې هغه ځګن ته ستا ورتګ انتهایی ضروري نو هلته ته داخل بشي خو د کرکې او د نفرت په نظر به ورشي او د خپل وسه پورې بیا مخنیوي وکړي که مخنیوي نشي کولی بیا به هم د غزې پرېږدي نه لکه مثال په طور باندې د فرض مانځه دپاره جماعت ته تللی و جماعت کې دا لوبې شروع دي نو د دې خلکو د خاطر نه د جماعت پرېښودی نشي که خلک د ټیک هم صحیح دی که ټیکولی د نشو داسې پرېږدوه خو دغه محفل ته پرېښودی نشي ځکه په ساق او په جارو ته مکمل لاره کولاویږي لا نقصان جوړوي دویم حالت دا دی چې ته ورشي هغوی ته دعوت لپاره ورشي او د نصیحت لپاره او د سمولو لپاره دا خو بیخي شرعي عمل دی په دې کې اوس خبره نشته ته ورشي دغه محفل کې اوس کښېنې دا ټوله موضوع دې ګډه وډه کړي او په اسلام یې مطمئن کړي چې دا خبرې مه کوئ اصل کې دین داسې دی دین هغه کومه وضاحت چې دی خلکو ته وکړي دا خو ټیک دی دا ناسته خو هم مننه ده درېیمه خبره دا ده چې کله دا سپکاوی ملنډې په یو داسې محفل کې روانې دي چې هغه هلته ستا ورتګ ضروري نه دي بلکې جایز عام محفل په یو شړه کې خبرې روانې دي او عام اوجره کې خبرې روانې اسلام خلاف سپکاوی روان دي او ته هلته کې ورځې او کښېنې ورسره او د خلکو دا موضوع پرېښودله بله موضوع شروع کړله ته اوس ورځې نو ځینې علماو لیکلي دي چې دا مباح دی جایز دي دا کېدی شي دا ټیک کار دی به هر حال باندې د دې خپل صورتونه شو که دا زګینې داسې و چې ستا ورتګ ورته اړو پکار نه و یعنی ضرورت ته اړولونه دعوت پکې نه کېدو بل څه کار پکې نه کېدو د هغوی خپل یو خاص زګینې د کفر دپاره پکې بحث کوي هلته بیخي مه ورځه که ورځې نو صرف دعوت دپاره به ورځې دعوت نه علاوه ته نشي ورتلی که دا دیني مرکزونه و دیني مرکزونو کې دا څه چا نیولی د داسې کار یې کوو هلته به بیا ورتلی شي که واز نصیحت یې کولی شي هم ښه ده که نشي دی کولی هم دغه ځای به ورته پرېږدي نه ځای به ترې قبضه کړي او که یو شړه علاقه وه چې هلته کې دوی محفل کاو او د محفل یې پرېښود بله موضوع کې ورننوتل بیا به د محفل له ختمېدو نه بعد د دغې موضوع د بدلېدو نه بعد داخلېدل پکې مباح دي یعنې که ورشي هم ټیک دی که ورنشي هم څه خبره نه ده الله تعالی وایي ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا یقینا الله تعالی جمع کوونکی د منافقانو لره والکافرین او کافرانو لره په جهنم و جهنم کې جمیعا ټول دې ځګن کې د کافرانو او د منافقانو د عمل یو شانت کې دی د اسلام سپکاوي او د اسلام بس سپکاوي کې ساغستل لخلک د کافرانو هم کې منافقان هم کې نو چې کوم منافقانو دا کار کړي د هغه په شان د کافرانو شو کافرانو د منافقانو په یو جهنم کې پراته یو ځای پراته دا تخویف اخروی شو د هغه خلکو د پاره د اسلام سپکاوي پسې لګېدلې دي او اسلام ګستاخیانه کوي او اسلامي شعائر بے عزتی کوي په اسلامي احکام باندې اعتراضونه کوي نو دغه خلک اگر که مسلمانانو کې ځان داخل کړي دی او اسلامي شکل اختیار کړي دی خو دوی به د کافرانو سره په یو ځای په جهنم کې پراته وي الذين يتربصون بكم منافقان هغه خلک دي چې انتظار کوي تاسو ته فإن كان لكم فتح که تاسو د پاره غلبه راشي فتح راشي من الله د الله طرف نه مسلمانان غالب شي او کامیاب شي قالوا دوی وایي علم نکم معکم آیا موږ ستاسو سره در سره نه یعنې موږ ولې مسلمانان نه یو موږ ولې کلمه نه ده ویلې لهذا په دې فتح کې موږ تاسو سره شریک یو موږ تاسو ته دعاګانې کړي بل څه کار به هم کړی او ستاسې رونه یو لهذا په دې غنیمتونو کې په دې منصبونو کې موږ له مثال راکړي وإن كان للکافرین نصیب
او ګشي د کافرانو د پاره حصہ کافرانو یو ځکه غالب شي یو علاقه ونیسي قالوا دی وای دی کافرانو ته الم نستحوذ علیکم آیا موږ غلبه نشو کولای په تاسو باندې یعنی به کافرانو ته وای چې ولې موږ مسلمانانو سره ودرېدلی وي او داغه مټه مضبوطی کړي وي نو ولې تاسو باندې موږ غلبه نشو کولای بلکې موږ قصدن پاتې شو او د مسلمانانو مرسته مونږ کړل چې تاسو به غالب شئ او مسلمانان مغلوب شي یعنی مطلب دا چې تاسو په فتح کې زموږ لاس شته څه مطلب شو ونمنعکم من المؤمنین او موږ بچ کړی وای تاسو د مؤمنانو نه مؤمنان هم رئیسار کړی چې د کافرانو سره جنگونه مکو جنگونه خشې نه دي نو ځکه هغه یوازې پاتې شو نو تاسو به حمله وکړه تاسو به غلبه وکړه لہذا کم مالونه چې تاسو د مؤمنانو نه نیولې هغه کوم دي سره حاصل د منافقانو دا شو چې د کافرانو سره هم غاړه وړي دا غوینه مطالبه کې دنیاوي او د مؤمنانو سره هم غاړه وړي دا غوینه به هم دنیاوي مطالبه کې د پیسې را جمع کول په خاطر باندې یو لار هم نه پریدي فالله يحكم بينكم نو الله فیصله وکي په منځ تاسو کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا او نه د ګرځولي الله تعالی د پاره د کافرانو په مؤمنانو باندې سبیلا اصلار د غلبي اصلار بنشت دې مطلب دا د عملی فیصله په قیامت کې دنیا کې فیصله شوی ده فیصله موجوده ده خدا قولی د عملی نه ده عملی فیصله په قیامت کې د څه وشي چې الله تعالی به کافرانو منافقان یو جهنم ته واچي مؤمنان جنت ته ولي کې دا عملی فیصله شو او د کافرانو د پاره په مؤمنانو باندې استلار د غلبي نشته کړه دې آیت تعلق د قیامت سره نو مطلب یې واضح دی چې مؤمنان مال ته جنت ته لاړ شي نو فاتحین بشي غالب بشي ګټه به وکي او داغه مخالفین منافقان او کافرانو به جهنم ته لاړ شي نو ښکاره خبره ده چې مؤمنانو ګټه وکړه او کافرانو شکست خور د کافرانو مؤمنانو باندې لار د غلبې رانه لا او ګورې تعلق د دنیا سره شي بیا یې مطلب داسې ده چې کم خلک به اسلام باندې صحیح عمل کړی دی الله تعالی بر دنیا کې هم فاتحین کړی دي غلبه کړی دي او د مخکې نه تاریخ سره روان دی چې کم خلک دیندار او په اسلامي عمل کړل اگر دنیا فاتحین جوړ شوی دي کله چې خلکو اسلام د شاکړی د اسلام نه بغاوت کړی دی الله تعالی ذلیل کړی دی کفر غلامان کړی دي د په منځ کې دا حالت ذکر راځي چې خلکو په اسلام باندې عمل پرې خو دو په اخر کې چې کله عیسی علیه السلام او د مهدی علیه السلام انقلاب راشي نو مسلمانانو بیا فاتحین کیږي په ټول دنیا کې او ټول دنیا باندې اسلامي نظام قائمي او دا غینه بعد بیا قیامت راځي نو د دنیا اول سره او اخر سره د غلبي شو مانځ کې شکست د عارض شکست د مسلمانانو د کمزوري د وجنه دي د بی ایمانی د وجنه دي نو په دنیا کې هم مسلمانان غالب او کافران مغلوب بس